السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وسیم الله خان یم چې نن د سره میوزیک کلیپ شریک کوم. مراد سعید چې د خپل اخرنۍ ویډیو جاری کړله، وای حکومت داسې وارنټ جاری کړی دی چې وایي که چېرته ما وویني نو سیده به ما شوټ کوي. او پاکستاني قوم تاسو ته د نور ملګرو سره هم شیر کوي چې ټولو خلکو ته ورسېږي. دا ویډیو له اول وګورئ، بیا سره زه خپلې یو څو خبرې کوم. او ډېره ضروري ویډیو د مراد سعید هغه پیغام ضرور واورئ او د نورو پښتنو سره شریک کړئ. मेरे पाकिस्तानियों, अहम तरीन पैगाम मैं आपको देने जा रहा हूं जो मेरे पास अमानत है, और आपने ये पैगाम सुनना भी है, क्योंकि जो हमने ख्वाब देखे थे मिलकर नए पाकिस्तान और आखिर की आज़ादी दिलाने के, वो ख्वाब आपने पूरा करना है। मेरे पाकिस्तानियों, हो सकता है ये मेरा आखिरी वीडियो पैगाम हो, क्योंकि हुक्म हुआ है और मुसद्दिका रिपोर्ट्स है कि मुझे देखते ही गोली मारने का हुक्म हुआ है, और दलील आपको ये दी जाएगी कि हम तो गिरफ्तार करने गए थे लेकिन वहां पर मुजाहिमत हुई और पता नहीं चला कि किस तरफ से गोली चली। دا ویډیو مه کتله، د مراد سعید د خبرې مو واورېدې. مراد سعید وایي چې زما عقیده چې دا آخرني ویډیو پیغام وي او پښتنو ته پاکستانو زه هغه پیغام ته ځم، کومه ضروري پیغام چې هغه تاسو ته درکوم. مراد سعید وایي کومه خواب چې موږ لیدل پاکستان د نوي پاکستان، هغه خواب به تاسو پوره کوئ. پاکستاني قومه مراد سعید وایي کېدای شي چې دا زما آخرنی ویډیو پیغام وي. حکم شوی دی او مصدقه راپورټونه دي چې زما د وارنټ جاری شوی دی چې بالکل قدم چېرته ولیدو نو سیده یې شوټ کوي. چې د مراد سعید دا ویډیو پیغام ولدو، دا د نورو ملګرو سره هم شیر کوي. چې دا زموږ د افسوس خبره ده چې زموږ د پښتنو دا وینه هم ولې دومره ارزانه ده، لیکن ځکه چې هغه حکومت پسې خلک لګولی دی او د تحریک انصاف د خلکو سره دومره ظلم کوي، نه یې پکار دومره ظلمیار که هغه هر څنګه ویډیو پیغام د نورو ملګرو سره شیر کوي.